فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 133 134 135. د دې آیاتونو مقصد څه دی؟ په دې کې رد دی په یهودیانو باندې او په عیسایانو باندې چې دې یهودیانو عیسایانو ویلو چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام دا ویلو چې تاسو په یهودیت باندې ټینګ پاتې شئ، او نصارا وایي چې دی ویلو چې په نصرانیت باندې ټینګ پاتې شئ. نو الله تعالی د هغې جواب کوي، جواب هم پکې پروت دی، د سوال جواب دی او زجر پکې دی، رټنه ده په یهودیانو په عیسایانو باندې. د هغې جواب دا دی چې الله تعالی دا کوي چې کله یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام وفات کېدل نو تاسو یې خواته ناست ویو، تاسو هلته حاضر ویو. نو چې حاضر نه وئ نو ولې دروغ وایو؟ په ابراهیم او په یعقوب علیه السلام باندې دروغ تړیو چې هغوی دا وصیت کړی چې تاسو په یهودیت باندې قایم پاتې شئ او په عیسایت باندې، دا او تاسو په هغې باندې دروغ وایئ. نو په دې کې زجر دی او رټنه ده په یهودیانو او په عیسایانو باندې. او تفسیر جلالین والا لیکي چې قال الیهود للنبي صلی الله علیه وسلم، چې یهودیانو نبی علیه السلام ته وویله الست تعلمو، آیا ته نه یې پوهه ان یعقوب یوم مات اوصی ببنیه، چې یعقوب علیه السلام کله وفات کېدو نو وصیت یې وکړو زامنو خپلو ته بالیهودیت، په یهودیت باندې. نو نزله نو الله تعالی دا آیات نازل کو، د هغې جواب یې پکې وکړو چې تاسو هلته حاضر نه وئ نو دروغ وایو. نو په الله او په رسول باندې پیغمبرانو باندې دروغ تړیو. او داسې دروغو ته ګوره چې د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په دور کې یهودیت او نصرانیت چېرته و؟ دا یهودیت او نصرانیت خو دا خو د موسی علیه السلام نه پس او د عیسی علیه السلام نه پس چې دینو دیو جوړ کړله، دا په هغه دور کې نه و. ابراهیم علیه السلام خو حنیف و، هغه په توحید باندې چې دینو مضبوط ولاړو، د شرک نه او د کفر نه د هر څه نه چې دینو بیزارۍ اعلان یې کړی و. نو ام کنتم، آیا وی تاسو شهدا حاضر؟ شهدا جمع د شهید ده، معنی څه ده؟ حاضر ته وی، حاضرېدو ته. او اذ حضره، کله چې حاضر شو یعقوب الموت، یعقوب علیه السلام ته مرګ و. نو چې کله سړي ته مرګ راشي نو بیا خو هغه وصیت نشي کولی. نو حضره په معنی د قربا، قریب شو، نږدې شو ته مرګ. او امام قرطبي وایي چې اسباب د مرګ چې دی نو ورته نږدې شو، اسباب د مرګ پرې راله. اسباب د مرګ څه دي؟ چې سړی بیمار شي او کمزوری شي، ګرځېدی را ګرځېدی نشي، خبرې ازادې نشي کولی، دا اسباب د مرګ دي که نه؟ نو یا ورته نږدې شو د مرګ حالات
او یا ورته اسباب د مرګ چې دی نو هغه شروع شو. او بل درېیمه معنی پکې دا هم ده چې الله تعالی انبیاو له اختیار ورکړی ښه اختیاري چې ته اوس نور ژوند غوره کوې که نه آخرت غوره کوې نو دا انبیاو ته ملاو شوي نو الله تعالی وله مهلت ورکو چې وصیت پکې وکړي. لکه نبی علیه صلات وسلام بیماری په حالت کې و او صحابه کرام په جماعت کې ناست دي مسجد نبوي کې د منبر خواته او صحابه کرام جاړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار دی نو یو سړی پسې ورغی په نبی علیہ السلام پسې وایي صحابه په جماعت کې ناست دي منبر خواته ناست دي جاړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وویله وایي په ما باندې اوبه چې دی نو راتوی کوي د وو کویانو اوبه په ما باندې راواچوئ چې زه چې دی نو لاړ شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راووتو یو لاس په عباس رضی الله تعالی عنہ باندې ورچیلی دی او بل لاس په علي رضی الله تعالی عنہ باندې ورچیلی دی او د خپې په ځان پسې راکاږي او راوستلی شو او په منبر باندې چې دی نو هغه کېنولی شو او خلکو ته وویل ای خلکو الله یو سړي له اختیار ورکړی و چې ته دنیا غوره کوې او که آخرت و نو هغې سړی چې دی نو آخرت غوره کو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې دا خو نبی علیہ السلام ځان یادوي نو هغې سته په جړا شو او اخوا نور صحابه کرام ناسو نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وایي چې په دې کې د جړا څه دی چې ابوبکر صدیق جاړي دا خو نبی علیہ السلام یو سړی یادوي نو بیا وروستو چې دی نو هغه پوه شو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اشارو باندې چې دی نو پوهېدو او زموږ نو غټ عالم چې دی نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې نه ویله که نبی علیہ السلام داسې ویل وی چې زه مړ کېږم نو صحابو خو د الله د رسول سره سخته مینه وه هغو بیا څه حالت وی نو داسې وویله چې یو سړی و هغې چې دی نو آخرت غوره کو آخرت یې واخیستلو او بیا نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ته وویله چې ته غلی شه په آرام شه او دا یې وویله چې ما د هر چا د احسان بدله ورګرځوله او ابوبکر صدیق د احسان بدله ما نه ده ګرځولې دې چې زما سره څومره ښه کړلې د دې د هغه احساناتو بدله ما نه ده ګرځولې. نو مطلب پکې دا شو چې الله تعالی پیغمبر له اختیار ورکوي او بل پکې یعقوب علیه السلام باندې مرګ چې دی نو راغی ښه پیغمبران نه دي په دیو باندې مرګ راغلی دی ټول پیغمبرانو پات شو دي سوا د عیسی علیه السلام نه هغه الله تعالی پورته خېژولی د اسمانونو ته او بیا به د هغې نه پس راکوزېږي د هغې نه پس بیا وپات کېږي نور ټول پیغمبران څه دي وپات شو دي ښه خو بیا وپات نه دی وپات کېدلو بیا د په دې کې فرق دی چې د پیغمبرانو دا برزخي ژوند نه دی په دیو کې بیا هغوی ژوندي په دیو کې اعلی ژوند چې دی نو د پیغمبرانو دی. الله په قرآن کې د شهیدانو په باره کې وایي بل احیاون بلکې ژوندي دي ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ تاسو پې نه پوهېږئ په برزخي زندګۍ کې نه دی په هغې کې پیغمبران څه دي ژوندي دي اعلی ژوند دی اعلی اوچت په دې کې هم خلکو اختلاف وکړو حالانکه صحیح عقیده دا ده صحیح عقیده د پیغمبرانو دا وپات چې پیغمبران وپات شو دي خو برزخي ژوند کې چې دی نو ژوندي دي خلکو په دې کې اختلاف وکړو په دې کې هم ډلې پیدا شوې څوک حیاتیان دي په دیوبندیانو کې نه دی یو ډله حیاتیان دي او بله مماتیان دي څوک د داسې ژوند قایل دي چې هغه بلکل چې دی نو زموږ په شانته کې د ژوند قایل دي
چې ګرځي او راګرځي او د خلکو سره ملاویږي لکه بریلیانو هغوی راضي ویو په مانځه کې په جومات کې ورته ځګی پرېږدي او هغوی زموږ ورسونو له چې دی نو راځي په پوسټرو باندې لیکلي خصوصي آمد رسول خصوصي شرکت په دې کې د الله رسول کوي نو دا خو د بریلیانو عقیده ده نو صحیح خبره دا ده چې د دنیا په احکامو کې وپات دي د دنیا په احکامو کې نه ګرځېدی شي نه راتلی شي نه له چا سره مدد کولی شي او برزخي زندګۍ کې څه دي ژوندي دي هغه ځان د ژوند د پرده ده په هغې باندې څوک نه پوهېږي نو اذ قاله نو ویله کله چې وویل هغه لبنیه زامنو خپلو ته ما تعبدونه د چا بندګي به کوئ من بعدې وروستو زمانه یعنی وصیت یې وکړو امتحان یې اخیستو د دې خپلو بچو یعقوب علیه السلام نه دی دا مخکې مونږ ویلو چې دا چې مصر ته داخل شوی د دې 130 سال عمر و یوسف علیه السلام په مصر کې ورته بادشاهي ملاو شو و که نه بادشاه و د مصر نو دیو بیا د کنعان نه لاړه یوسف علیه السلام ورته وویل راځئ په دغې بانډو کې څه ګورئ ښار ته راځئ مصر ته چې دی نو راشئ نو دیو هلته چې دی نو لاړه او بیا په 145 کې 145 سال کې یعقوب علیه السلام بیا وفات شوی دی دا وصیت هم کړی او دا وصیت هم کړی چې ما به د خپل پلار د اسحاق علیه السلام خواته خښوئ په ارض د مقدسه کې فلسطین کې وفات شوی هلته خو بیا د وصیت مطابق تفسیر قرطبي لیکي چې بیا یې هلته راوړو هلته د خپل پلار د اسحاق علیه السلام خواته دفن کړی شو نو دې خپلو بچو ته چې دی نو د دې 12 بچیو یعقوب علیه السلام نه دی دې ته اسرائیل ویلی کېږي او د دې بچو ته بني اسرائیل ویلی کېږي او د دې د بچو هغه نومونه تفاسیرو لیکلي هغه دا دی یو روبیلو بل شمونو یو لاویو بل یهوداو بل یسکارو زبولونو جادو دانو نپتالیو بنیامینو او یوسفو دای بچیو په دیو کې بیا نبوت او رسالت چې دنو دا بیا یوسف علیه السلام ته ملاو شوی دی چې په دې کې به ښه صفاتو الله تعالی دله پیغمبري ورکړله او د نورو بچو نه دی دا کافر نه و دا موحدین و توحید والا و خو د یوسف علیه السلام سره دغه زیاتې کړی و چې کوی ته اچولی و بیا یې چې دنو د پلار د مخې نه لرې کو په قافله باندې خرڅ کو او هغه له الله ته عزت ورکو باچایي یې وله ورکړه په مصر کې خو بیا یوسف علیه السلام هم معاف کړلی او الله هم چې دی نو دا معاف کړلی خو دغه ظلم یې کړی و او د ظالمانو سره د نبوت او د رسالت وعده نشته نو په دیو کې یوسف علیه السلام چې دی نو هغې ته نبوت ملاو شوی و او بیا وروستو د یوسف علیه السلام نه وروستو بیا په هغې کې دا سلسله چې دی نو جاري وه نو ما تعبدون د چا بندگی به کوئ من بعد وروستو زمانه او یعقوب علیه السلام په مصر کې لیدلو خلک چې چا به د غواګانو عبادت کولو چا به د اور عبادت کولو چا به د نور معبودانو بندگی کوله نو دې خپلو بچو ته وصیت وکړو امتحان یې واخیستلو د مرګ ته نږدې حالت کې چې زمانه پس به د چا بندگی کوئ قالو نو بچو یې وویله نعبدو مونږ به عبادت کوو الهکه د معبود ستا و اله آبائکا او د معبود د پلارانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی چې د دیو چې د چا بندگی کړله نو موږ به د حق بندگی کوو نو بیا سوال راځي چې آیا د دیو معبودان چې دنو جدا جدا وو نو قرآن ویو چې اله واحد معبود د دې ټولو چې دی نو هغه یو و دیو ټولو د الله بندگی کړله او دیو ته هم چې دی نو پلاران وویله ښه ابراهیم علیه السلام یې خو نیکه دی که نه د یعقوب علیه السلام د بچو نیکه دی
او اسحاق علیه السلام یې څه دی تری دی خو دې ته هم چې دی نو اب ویلی شو نو دا تره نه دی تره او پلارو دا هم په منزله د پلار کې داخل دی دې ته هم پلار ویلی کېږي عربو به چې دی نو نیکه ته پلار ویلو ښه لکه په غزوه تبوک کې نبی علیه السلام هغه حالات چې سخت شو نو دا آواز یې کړی انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم دروغجن نه یم انا ابن عبدالمطلب او زه د عبدالمطلب چې دی نو بچی یم نو نیکه ته هم چې دی نو پلار ویلی کېږي ونحن له مسلمون او مونږ دی الله ته او مونږ هغه ته الله ته تابعداري کوونکي یو مونږ دی الله ته اخلاص کوونکي یو مونږ دی الله چې دی نو تابعدار یو موحدین یو توحید والا یو نو په دې کې په دغه باندې رد شو په یهودیانو په عیسایانو باندې چې یعقوب علیه السلام خو دا وصیت کړی تاسو یهودیت د کم ځای نه راوړو نصرانیت هم د کم ځای نه راوړو دا خو شرک دی په یهودیت پسې تللو په عیسایت پسې تللو یعقوب علیه السلام خو بچو خو چې دی نو دا ویلو چې موږ به ستا د پلار ستا د نکاح او د دې معبودانو چې الله دی د هغې به بندګي کوو تلک امتن دغه یو جماعتو قد خلت چې تیر شو دا د یو سوال جواب دی په دې کې چې بني اسرائیلو به د خپل نیکونو په اعمالو باندې به فخر کولو چې مونږ چې زموږ دي نیکونو نه دی ډېر غټ اعمال کړلي نو د دیو په وجه باندې به مونږ جنت ته چې دی نو داخلیږو د دې پلارانو په وجه باندې مونږ خلاصیږو نو الله تعالی د هغې جواب کوي چې تلک امتن قد خلت دا یوه ډله وه چې تیره شوله لها ما کسبت د هغوی دپاره هغه عملونه دي چې هغوی کسب کړي دي هغوی چې کوم اعمال کړي دي دا د هغوی دپاره دي ولکم او ستاسو دپاره ما هغه څه دي کسبتم چې تاسو یې کسب کوئ د خیر نه او د شر نه د هغوی چې کوم اعمال کړلي د هغې بدله به هغوی ته میلاویږي که نیک اعمال یې کړلي او چې تاسو کوم اعمال کوئ نو که د خیر کوئ او که د شر کوئ د هغې بدله به چې دی نو تاسو ته میلاویږي که پلار ښه عمل کړلی دی نو بچي ته څه پیده نشي ورکولی او که پلار غلط اعمال کړی دی نو بچی چې دی نو پلار ته څه پیده نشي ورکولی په قیامت کې به هر سړی یوازې راځي او هر سړی به خپل پیټ یې راغستی خپل اعمال به چې دی نو پیش کېږي د بل اعمال چې دی نو چاته څه پیده نشي ورکولی البته چې سړی کې توحیدي نو بیا ورته د نیکانو خلکو شفاعت پیدا ورکوي مونږ مخکې ویلو چې سړی کې توحیدي نو بیا ورته د نیکانو خلکو شفارس پیدا چې دی نو ورکوي نو په دیو کې و توحید نشته که نه په یهودیانو عیسایانو کې دیو خو نبي علیه السلام نه دی منو دی دیو خو ایمان نه دی راوړی نو په دیو کې و توحید نشته نو دیو ته به د پلارانو او د نیکونو شفاعت څه پیدا نشي ورکولی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس به نشي کېدی ستاسو نه د هغې عملونو چې هغوی کول ستاسو نه چې دی نو دا تپوس نه کېږي چې هغوی څه اعمال کړلي ستاسو نه به د خپل عمل په باره کې چې دی نو تپوس کېږي هر سړی د خپل ځان چې دی نو ذموار دی وقالو او وای دیو چې کونو شیهودن یهودیان او نسوارا بیا الله تعالی په دیو باندې رد کيو او رټنه ور کيو چې تاسو خلق یهودیت او نصرانیت ترابلیو او دا خو بدل شوی دی تاسو خپل د توحید دین چې دی نو هغه پرې خیره بدل کړی هم دی په یهودیت او په نصرانیت باندې نو دا خو تاسو نجات نشي درکولی لکه په دې زمانه کې خلک وایي دیوبندیان شي نو په سمه لار به شي بریلیان وایي بریلیان شي په سمه لار به شي شیعګان وایي شیعګان شي نو په سمه لار به شي نو الله دې جواب کوي خام وقالو وای دی کونو چې شیهودن یهودیان او نسوارا یا نصرانا عیسایان تحت دو هدایت به بیا ومایو په هدایت بشي په سم لار بشي
نو الله سوی قل ورته ووایه بل ملت ابراهیم حنیفه بلکې مونږ تابعدار یو د دین د ابراهیم علیه السلام. بل په معنی ده نتبعو، بلکې مونږ تابعدار یو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفن چې هغه متوجه و الله ته، کلک موحد و، په توحید باندې چې دنو مضبوط ولاړو. حنیفن معنی مجاهد کړله، المقبل علی الله والمورز عما سواه، چې صرف الله ته په ټولو عملونو کې متوجه، د باطل دینونه پریخي او صرف الله ته چې دنو مایلی، الله ته راګرځېدونکی د هر څه نه، دې ته سوی حنیف ویو. او د مخلوق نه توجه چې دنو هغه کټي ښه، مخلوق نه توجه کټي او په هر څه کې الله ته راګرځېدونکی، دې ته حنیف ویو چې هغه راګرځېدونکی دی د باطل دینونو نه. او حنیفن بل معنی مخلص هم کولی شي چې مخلص و، خالص و، او دا معنی هم کولی شي کامل موحد و، کامل توحید و پکې. بل ځای کې چې الله وایي ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانیه، سوره آل عمران کې وایي ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن و هغه حنیف و راګرځېدونکی و د باطل دینونو نه، په توحید باندې مضبوط ولاړو، په حق باندې ولاړو. وما کان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو نه. او دلته م وایي وما کان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه، مشرکانو نو. نو په یهودیانو هم رد شو، په عیسایانو هم رد شو، او د عربو په مشرکینو باندې هم رد شو چې دی عربو نو د اسماعیل علیه السلام اولادو کنه، او په دیو کې هم هغه دین چې دی نو را روانو، خو دیو کې شرک چې دی نو داخل شوی، بت پرستی پکې داخل شوی. نور دیو به هم حجونه کوله، عمرې به هم کولې، خو شرک به کولو، او ځان ته به چې دی نو صحیح ویله، وایي زموږ پلاران چې دی نو هغه صحیح و. نو په دیو باندې رد شو چې ابراهیم علیه السلام خو مشرک نه و او شرک نه دی کړی. انی بریء مما تشرکون، قوم ته ښکاره ویلو، وایي زه بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو د الله سره شریک کوئ. بس ته او په دې کې دا خبره شوله چې په توحید باندې مضبوط ودرېده پکار دی، په اسلام باندې. او بل یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته چې دی نو د دې نصیحت کړی چې زمانه پس به د چا بندګي کوئ. نو زموږ په معاشره کې هم خلک د بچو دپاره چې دی نو پیسې خوښوي، مال خوښوي، وایي چې زمانه پس چې دی نو دیو مالداره شي، دیو ځمکې چې دی نو وګټي، بنګلې چې دی نو وګټي، گاړې واخلي. او پلار هم دا کوشش کوي چې د بچو هر قسم سہولیات بچو ته چې دی نو مهیا کړي، د ګرمۍ یخنۍ نه چې دی نو محفوظ کړي، د کور بندوبست وله کوي، د کپړو بندوبست وله کوي. خو د دې بندوبست هم پکار دی چې هسې نه چې په قیامت کې ګورې دا اور ته لاړ شي. قرآن څومره په ښایسته انداز کې وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، خپل ځان هم د اور نه بچ کړئ او خپل اهل و عیال هم چې دی نو د اور نه بچ کړئ. نن د چا سره دا غم نشته ښه چې زه مړ شمه، ای بچو نو زما نه پس به څه کوئ؟ د الله بندګي کوئ، په توحید باندې مضبوط پاتې شئ، هسې نه چې چېرته ګمراه نه شئ. نو یو عام خلک دی چې د خپلو بچو نه دغه غواړي چې مال یې ډېر وګټلی او بنګلې یې جوړې کړلې. بل طرف ته پیغمبران دي، صالحین دي او نیکان خلک دی چې هغوی د خپلو بچو دپاره دا خوښوي چې دیو دې په آخرت کې کامیاب شي، چې اصل کامیابي نه ده، هغه د آخرت ده. په آخرت کې د بچو د کامیابۍ سوچ او فکر چې دی نو هغه پکار دی. دنیا که هر څنګه وه، ابراهیم علیه السلام څومره چې دی نو د سختو ژوند تیر کو، خو الله ته خوشحاله دی، الله ته راضي دی. خلکو د خپل کلي نه ایستلی و، خلکو اور ته چې دی نو اچولی و، بیا هم الله وایي موږ له ښایسته ژوند ورکړی و. دغه ښایسته ژوند دی وی که نه چې الله ته راضي او الله ته خوشحاله وي. چې الله ته راضي و خوشحاله و نو په زرګونو پیغمبران په اولاد کې راله، سوا د 10 پیغمبرانو نه. ټول پیغمبران د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې چې دی نو راغلي.
یو طرف ته نیکان خلک چې د خپلو بچو لپاره د آخرت کامیابي خوښوي او بل طرف ته زموږ د دې زمانې خلک دی چې د خپل اولاد دپاره بس پیسې جایداد ځمکې مال ګاړي دا چې دی نو خوښوي دا عارضي شی نه دی که دا ولې ته خوښ کړې او که خوښ نه کړې ستا نه پس به چې دی نو هغه به لویېږي په خپله به دغه کاروبار او دا پیسې ګټل او دا چل به چې دی نو ښایسته یې زده کوي خو بچو ته دا وایه بندګي کوئ د بچو اخلاق ښه جوړ شي بچی چې دی نو د الله نافرمانه نه یو د مانځه چې دی نو غم یې کوه چې مونځ په ټیم باندې وکړي قرآن کې الله وایي که نه وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها امر کوه خپل اهل ته په مانځه باندې او په خپل هم په دې باندې پابند او مضبوط چې دی نو هغه پاتې شه نن پلار چې دی نو نه په خپله مونځ کوي نه د الله بندګي کوي او نه به بچو باندې کوي نو افسوس او جړا پکار ده ښه په دې دور باندې نیکانو صالحانو طریقه دا ده چې هغوی خپل اهل تربیت کوي د مانځه حکم ورته کوي د الله د بندګۍ حکم ورته کوي دا غواړي د خپل بچو نه چې دا په آخرت کې کامیاب شي دغه اصل کې کامیابي ده ښایي د دې سبق نه د دې سبق دغه خلاصه ده ام کنتم آیا وی تاسو شهدا حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی چې کله نږدې شو حضره په معنی د قربا چې کله حاضر شو کله نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ یا اسباب د مرګ اذ قال کله چې وویل هغه لبني خپلو زامنو ته ما تعبدون چې د چا بندګي به کوئ من بعد وروستو زمانه قالو ویلا غوی نعبدو مونږ به بندګي کوو الهه که د معبود ستا و اله آبایک او د معبود د پلارانو ستا بندګي تاسو ته موږ مخکې ویلو چې بندګي څه ته وایي هر هغه کار چې په هغې باندې الله خوشحالېږي او راضي کېږي هغې ته بندګي ویلی کېږي سره د محبت او د مینې نه هر هغه کار چې هغه سړی په مینه او محبت سره وکړي چې په هغې باندې الله خوشحالېږي هغې ته بندګي وایو بندګي صرف دا نه چې په جومات کې مونځ وکړه اودس وکړه او بس ښکته شه او پورته شه بندګي وشوه تاسو ته ما ویلو چې بندګي په پټي کې هم ده په پټي کې بندګي چې دی نو په بازار کې هم ده بندګي په دکاندارۍ کې او په تجارت کې هم ده بندګي چې دی نو هغه په عدالت کې هم ده بندګي چې دی نو هغه په پارلمنټ کې هم ده 24 غنټې چې دی نو ستا ژوند د قرآن او سنت مطابق تیریږي نو دغه بندګي ده و الی آبایک او د معبود د پلارانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی اله واحدا معبود یو دی و نحن له مسلمون او مونږ هغه ته همیشه تابعدار یو مونږ اخلاص کوونکي یو مونږ موحدین یو توحید والا یو تلک امة دغه یوه ډله وه قد خلت چې تیره شوله لها ما کسبت د هغې دپاره هغه عملونه دي چې هغوی کسب کړي دي هغوی کړي دي ولکم او ستاسو دپاره ما هغه اعمال لکسبتم چې تاسو کسب کوئ چې تاسو کړي دي یعنی بدله به ورته د هغې میلاویږي ولا تسألون او تپوس به نه کیږي اما په باره د هغه اعمالو کې کانو چې وو یعملون چې هغوی کوله ستاسو نه د هغوی په اعمالو په باره کې تپوس نه کیږي وقالو وای دیو کونو چې شیهودن یهودیان او نسوارا یا عیسایان تهتدو نو هدایت به بیا مومیو قل ورته ووایه بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې موږ تابعدار یو د دین د ابراهیم علیه السلام چې هغه راګرځېدونکی و د باطل معبودانو نه مضبوطو په توحید باندې او کلک موحدو په حق باندې مضبوط ولاړو نو موږ هم په چا ډلو پسې چې دنه نه ورپسې کېږو ښه په ډلو پسې مه ورپسې په قرآن و سنت پسې ورپسې چې دا بله نجات درکوي چې یو وایي په ما پسې راځه او بل وایي په ما پسې راځه او نه هلته چې دنو ډلې چاله پیدا ورکوي ښه نه ډله پیدا ورکوي نه ټپله پیدا ورکوي نه خاندان پیدا ورکوي څه ورکوي چې قرآن و سنت څوک تابع شوي او دا قرآن و سنت دا دین ابراهیمی دی وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه